په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د الله تعالی ویره. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې په اجتماع د اهل سنتو د نبیانو نه علاوه د ټولې دنیا د بني ادمانو بهتر دی او د هغه جنتي کېدل یقیني دي. په خپله نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د جنتي کېدو زیری ورکړی دی، بلکې د جنتیانو د یوې ډلې سردار یې ښودلی دی او د جنت د ټولو دروازو د بلنې خوشخبري یې ورکړې ده، او دا یې هم فرمایلي دي چې زما په امت کې به د ټولو نه لومړی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جنت کې داخلیږي. دې ټولو فضیلتونو سره به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ارمان چې زه ونه وي چې پرېکړې شوې وي، کله به یې فرمایل ارمان زه واښه وي چې څاروو خوړلې وي، کله به یې فرمایل ارمان چې د چا مؤمن د بدن ویښته وي. یو وارې یو باغ ته یې تشریف یووړو، یو ځناور یې ناست ولیدو، یخ اسویلی یې وکړو، ویې فرمایل چې ته څومره په مزو کې یې، خورې څکې د ونو سورو کې ګرځې او په آخرت کې په تا هېڅ حساب کتاب نشته. ارمان ابوبکر هم ستا په شان وي. ربیح اسلمي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل په څه څیز زما او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په منځ کې څه خبره زیاته شوه او هغې ما ته څه سخت لفظ ووی چې په ما بد ولګېدو. ژر ورته خیال راغی، ما ته یې وفرمایل ته هم ماته ووایه چې بدله خلاصه شي. ما د ویلو نه انکار وکړو، نو ویې فرمایل چې ووایه کني. نبي علیه الصلاة والسلام ته به ورشم، عرض به وکړم. په دې مې هم جوابي لفظ ویلو نه انکار وکړو، نو پاڅېدو ولاړو. د بنو اسلم څه خلک راغلل او ویې ویل دا هم ښه عجیبه خبره ده چې په خپله یې زیاتې هم وکړو او بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته شکایت هم په خپله کوي. ما ووی تاسو پیژنئ دا څوک دی؟ دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. که چېرې دی خفه شو نو د الله تعالی نیازبین رسول صلی الله علیه وسلم به زما نه خفه شي او د هغه په خفګان به الله جل شانه ناراضه شي. نو د ربیح په هلاکت کې څه شک دی؟ دې نه پس نبي علیه الصلاة والسلام خدمت کې حاضر شوم او کیسه مې عرض کړه. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل ښه دې وکړو، تا ته په جواب او بدله کې ویل نه و پکار، البته د هغې په بدله کې داسې ووایه چې ای ابوبکره الله تعالی دې تا معاف کړي. پیدا کې لیکي دا د الله تعالی ویره یو معمولي شان خبره کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د بدلې دومره قدر فکر او اهتمام وشو چې اول یې په خپله درخواست وکړو او بیا د نبي علیه الصلاة والسلام په واسطه سره یې د دې اراده وفرمایله چې ربیح رضی الله تعالی عنہ بدله واخلي. نن موږ په سوونو خبرې یو بل ته کوو، د دې خیال هم نه راځي چې د دې به آخرت کې بدله اخیستلی شي یا حساب کتاب به هم کېږي.